أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. عزاداران سید الشهدا، دا توشتم سفر ریزه ده منصوبه ده موضوع عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم و دا گران المسائی مولا امام حسن مجتبی علیه افضل الصلاة و سلام شهادت بسی دعا گویو سو پروردگار علم ده دا دوی عظیمی هسته ما و تاسو د پاره دنیا کې د هدایات او قیامت کې د شفاعت ذریعہ وګرځي ان شاء الله. دوی دو شخصیاتو حواله سره مختصر رئیس تاسو خدمت کې او دوی مناقب او حواله سره څه جملې عرض کوم. مولا حسن مجتبی په باره کې پیغمبر اکرم معروف حدیث ده، پیغمبری لو کان العقل رجلا لکان الحسن، که چیرې عقل مجسم شي انسان شکل کې رغلی وی انسان ته نه جوړ شوی وی نو ضرور به هغه حسن مجتبی شکل کې و. دا جمله هم ای مولا زما دپاره کفي ده، یعنی هغسې کسان چې هغه ناعاقبت اندیش وو خپل وخت کې یا اوس هم هغوی اوسه د امام حسن مجتبی هغه عظیم اقدام چې هغه صلح امام حسن باندې مشهوره ده تاریخ کې، نه خپلو صحیح پېژندلی دی نه پردی و. خپل هغه وخت کې چې و هغوی اعتراض کړی و چې د صلح شاید ذلت دی شیعو دپاره، خو د صلح ذلت نه وه، حقیقت کې د صلح شیعو دپاره باعث بقا وه. یعنی دغه صلح واجنا تشیع تا و شیعو تا حفاظت میلو شو، بقایا میلو شو. د دوره د مولا یو سنجیده اقدام، یو عقل پسندانه اقدام. کسا دی طرف ته سم نه د خپل ځکه یو باس ده صلح یا جنگ اسلام کې یو یا اصل نه ده. مثلا خامخوا جنگ خامخوا صلح نه، اسلام نه د صلح حمیده نه د جنگ حمیده. خپل اهداف ته سترګې بغړی که چیرې تا اهداف حاصلیږي نه مگر جنگ ذریعه سره بیا به جنگ اصل بولی، که تا اهداف مقصد حاصلیږي نه مگر صلح ذریعه سره بیا به صلح اصل بولی، صلح بکئی. مولا امام حسن د پاره صلح اصل وګرځیدا، مولا سید الشهدا د پاره جنگ اصل وګرځیدو، چونکې اهداف بغیر د جنگ نه حاصلیدل. و هغه عظیم هستی څه یغه شان کې پیغمبر یای ان الحسن هدیه من رب العالمین. مولا امام حسن مجتبی د پروردگار عظیمه هدیه او تحفه د څو امت اسلام ته ملو شوی دی. د وړه هستی نه دی، معمولی هستی نه دی. مولا امام حسن فهم و فراسات و مقام و مرتبات کوم او ته ملو شوی د امام حسن ته زم څه کفي د انداز مو تاسو امام شناسی د پاره رجوع وکړو چې کوم زیارت جامع کبیره امام طرف نه رغلی دی، اهل بیتو طرف نه مو ته ملو شوی دی، هغه کې بهترینه ترجمانی شوي دی د اهل بیتو او د امام شناسی درس ورکړی دی. خو البته د ویلی شوم چې دا انتها نه دی د اهل بیت و معرفت حواله سره، دا ابتدا دی د ما و تاسو چې کوم عقل پیمانه او حدود دي مغه حد په مطابق ما و تاسو ته اهل بیت خیلی شوي دي. او کسا دا یو د وسطوي نقطه دا دی
چوتا پروردگار علم طرف نه کوم مقام و مرتبه و رتبه چه میلویږي انسان ظرفیت تا خدای سترګې غړي مغه په مطابق ویر کوي ایچا سوره ظرف مغورا پروردگار طرف نه عطا میلویږي حدیث ده ان العطیه علی قدر النیه عطیه هدیه و پروردگار طرف نه عطا میلویږي انسان ظرفیت په مطابق ایتا ظرف سوره ده ایتا وسعت سوره ده تو که اندور خدایو مقام یا مرتبه یا رتبه یا دنیا کی څه حیثیت یا اندور خدای در کوي دا اساسی نکته ده ډیره بنیادی نکته ده خپل ځکه دا یو جوان باز ده غوږ صرف سرسری ده تا نکته ذکر کوم تاسو ذهن ته چولې د پاره کسا ایمو تاسو دنیا کې دا خلک ډیر سوچ یو بل سي پام وی چر دا ویلی دورا برابر نه دی خال دنیا کې دنیوي اعتبار سره عملی مادي معنوي اعتبار سره خال برابر نه دی خو یو نه وسته چې خدای طرف نه چې خلکو ته بندگانو ته عطا کیږي چاهي هغه زب مدینه شروع شو مال و منال و متاع و اولاد و جایداد و حیثیت و مقام و مرتبه تا څه معنوي مقامات پورې دا یا انسان ظرفیت لیدای شي بیا خدای ورکوي هیڅ سوره ظرف دې مغره ملويږي او دا ظرف د سینه د خدای انسان مجبور کړي مغره ظرف جوړ کړي وی دار انسان نه ظرف ایتو اختیار کړي څنګه چې ته ظرف وسی کې پروردگار طرف نه عطا هم درته وسیه کیدای شي که ظرف د تنگ ده گنجایش نشتا مغوره د تمیلویږي این ساده مثال در کوم گلاس کې اندور وبرتی چې گلاس گنجایش ده جاگ کی مغوره وبرتی چې جاگ کې گنجایش ده ترماس کی مغوره وبرتی چې کې گنجایش ده ماټ کې غنه پورتا ایوا ټینکې کې غنه پورتا یو دان کې غنه پورتا یو سمندر کې غنه پورتا چې سوره د سمندر گنجایش ده هر یو کس ظرفیات لذا اهل بیت و ظرفیات خدا اندور وسیله دله ده اهل بیت ته کدور غټه عطا شوی ده دور غټه برخه او ته ملو شوی ده د واجه اندازه څنګه ظرفیات اندور وسیو ځکه خدای ورکړي اندور او دنیا کې هم مختلفو کسانو ته کچېری چې ملويږي ظرف مطابق ملويږي ځنه کسان متوسل دي وي خدای ډیر چې نه ور کوي لګوندې کې پیسې وکسي ځون بیا ونه غلط شي وي لګ دولت ته ملو شي بیا خپل ځون پیژندین خپل پردای پیژندین یار دوست پیژندین کله وطن پیژندین هغه تار یو شای بیا پردای وبرخي ځنه کسانو ته به خدای ور کوي نه ځنه ټیم کې نه ور کوي ځنه وخت کې نه ور کوي ځنه سیزن کې نه ور کوي ویلي پروردگار زوی ور کې لیدلې وي چې دا سړی د دولت واجینه گمراه کیدای شي ځنه کسانو ته خدای یو مقام منصب سیټ نه ور کوي ویلې څنګه کیا زوی لیدلې وي د سینوي څنګه سیټ مقام مرتبه دو چې کی گمراه کی زوال سرو بروشي ځنه کسان یو وړو کې اوندې معمولی حسن وکسي مغ حسن واجینه فریبتا شي گناه کی پریوزي خدای به ځنه مکانه ور کوي پیږي صدا تباه کیدای شي ډوبېدای شي گناه کی آلوده کیدای شي تاریخ کې وا مشهور واقعا شاید تاسو ورېدلې وي علماونه ثعلبه بن حطیب انصاری ولا واقعا رغلی ده چې اکثر په مدینه مسجد کې ثعلبه موجود وو پیغمبر سره وو المنزو کې وو جامع المنزه کې وو جمعه المنزه کې اکثر مسجد نبوي کې پیغمبر سره وو غریب او غریبانه ډیر وا در معلومات نه لرلو پیغمبر ته به التماس ډیر کول او ته ویل یا رسول الله ما ته دعا وکړه ما ته خدای دولت روکي پیغمبر بو ته ثعلبه ډیر دولت ما غوړه بس اند کوم حیثیت کې دا کفی ده خدای د تنده حیثیت د سینې د ایمان د خراب شي ور سره پیغمبر ته ویل اسنه یا رسول الله زو ادا کوم ایمان نخره پی کما ته خدای دولت روکي زب حق ادا کوم ایمان باندې با ثابت قدموم پیغمبر بیا او ته ویل سنا ثعلبان دا شیخی اند فعل حال موجوده حالت باندې اکتفا وکا په دومره زیات پیغمبر ته بار بار راتلو ورځ پیغمبر ثعلبه ثعلبه خدای کام دیر کړي وي ته شکر پکوای شي ډیره خاده تو دا څه ډیره دیر کی بیا ناشکری په وکی شکر نه په وکی او تی ثعلبه ما تستر کې وغړوا ساده زندگی تیراو مون ازدا کا
ایما پیروی وکا. ثعلبه بیا اکتفا نه کوله، بار بار به پیغمبر تنگوالی ورزی، پیغمبر تا قسم ویر کی وتی یا رسول الله تا ته ز قسم در کوم اغ ذات باندې د خدای اغ ذات باندې چې ته مبعوث کړي، ته رسالات باندې مبعوث کړي، اغ ذات باندې قسم در کوم زما ته دعا شدوی به پیغمبر دعا دې چې پیغمبر چوته وکی کنه هغه بیا ضرور استجابت رسیږي. پیغمبر دعا وته وکړه چې پروردگار ثعلبه ته مال و منال و متاع ورکی. وخت تیر شولو، ثعلبه ته ډیر دولت میلو شو. ځنه روایتو په مطابق داسې راغلي دي چې رشتہ دارو کې د ثعلبه یو ترز وایو هغه مړ شو، یغه چوک ولی وارث نو ویل ټوالو ای کیو ثعلبه وروته سوریا خپلوانو کې تر زمانو کې ثعلبه شتا د ټول دولت اندی ته میلو شو. ځنه روایتونه داسې دي چې نه دی میگا وزا وخستا غای وسطل پیغمبر دعا او ته شوی وته یورا ناغه دور زیات مال ورنه جوړ شو چې ثعلبه مدینه کې نشو سنبلا وای، مدینه نه بهار او تزوین ونی ول المال متاع ستلو. ثعلبه دومره دنیا کې ډوب شولو، دومره مال کې متاع کې پیسو کې دنیا کې چې ثعلبه مدینه ته بیا چکارا نه لګولو، پیغمبر زیارت یا نه کولو، محروم شو، المنزونه محروم شو. دی حاله پورې چې جامع المنزونه ثعلبه پرېږدول، جمعه پرېږدوله، هفتې کې واورې زیارت تلله جمعې ته هغه یا ثعلبه پرېږدوله. توفیق نه وته ثعلبه مال ورسره دوره ډېر شی و چې زکات ورباندې واجب شی و. پیغمبر عاملین زکات چې کوم کسان زکات ټولوي کسان یې واستول چې لاړ شوی ثعلبه باندې زکات واجب دی او نه حاصل کوي اصول کوي. چې کله لاړل ثعلبه ته ویرغلل، ثعلبه پیغمبر استولی او توسم مال د سره ده، زکات نه واجب ده، زکات ادا کا. ثعلبه واجبه جمله او توکړه. امیرینو ته دی پیغمبر نمائندگانو ته دی چې زه حیران یم تاسو ټیکس شروع کړو، مونږ ټیکس خلوی کڅنګي يهوديان چې کوم غیر مسلمان دي هغه اسلامی معاشره کې جزیه ټیکس ورکوي نو زندګي کوي. مو مسلمان شول وندغه د پارس د ټیکس نه ځان خلاص کو. اوس تاسو راغلی مسلمان لباس کې مو یو بیا تاسو مونږ پرېګه د ټیکس سره نه خلوی خامخا او تینا دو ټیکس خو نه شامل کاوه. ای پیغمبر خصوصی کسانی واپس را واستول. کله پیغمبر ته خبر ملو شو چې یا رسول الله ثعلبه خو گفت دانشه ده، ثعلبه خو بیان بدل شوه ده، ایمانی خراب شوه ده، هغه د زکات نه ټیکس نه ماکی گدی نه ورکی نه لندای. پیغمبر دعا ورید ټکه وکو یا وه ثعلبه یا وه ثعلبه وای وی تو باندې ثعلبه ځان د تباه کړلو، برباد شولې، دنیا د وخت ایمان د خراب کړلو. قرآن باقاعده آیتونه ور باندې نازل شوي دي. او سوره توبه تاسو چیک کړئ 75 76 77 78 نمبر آیا سوره توبه. ایس ومنهم من عاهد الله، زنه کسان دسې دي چې خدای لمنه ونیسي، خدای سا عهد وکي، قول وکي، وعده وکي، لئن اتانا من فضله کچیر خدای متخبل فضل نصر کی لنصدقن ولنكونن من الصالحین. نمو به ضرور خدای لري کې براخي ورکو، خیرات نظرات بکو، صدقې ورکو، زکات بلندو او صالحان نبو. او بیا پروردگار څه توصیه چې کله مخبل وعده پر راکړه فلما اتوا من فضله چې کله مو دوی ته ویر کړل خپل فضل نه بخلوا به وتولوا وهم معرضون، او دوی بیا مخ وړولو اعراض کنندگانو نه حساب شول. یعنی د سیاشت دی معاشره کې او ظرفیت خدای کسی چې څوره ظرفیت ده زنه وخت پروردگار علم پیږي زنه خلکو باندې چې تو ظرفیت وړو کې ده، ظرف د وړو کې ده، لوخه د وړو کې ده، ازکه خدای براخه عطایا ور کې کام بچوي. ځنه کسانو ظرفیت خدای کسی ډیره ویر کوي، ډیره ویر یاد وساتو ظرفیت کا وسیع کړلو خدای طرفه براخي د تمیل ویلای شي. جو صلوات وسته محمد و آل محمد شپږم امام ته ورځي کس روشي ته مولا اسم اعظم مو کو کار ده. اوس اسم اعظم نه مړی ورو دل کنه ځنه که سونی اسم اعظم د تمیلو شي دنیا رنگوای شي چې نشي کوایم اسم اعظم کې انسان تمیلو شي. خو یاد اوسه ته اسم اعظم
دا چې ته خاص ټکي الفاظ نه دي چې بس دا ټکي دي دا وایه او دا ټکي درته میلو شي بس ته بیا هر څه کوای شي نه. اسم اعظم معنوي روحاني حالات ته ویلی شو. انسان څه کله معنوي روحاني حالات اوچات شو، معنوي مرتبه بلند شوه، ته یو مقام ته ورسېدې، تاسو اسم اعظم بس در سره دی. ته یوه بسم الله یایه اوبو نه پاسه څه، ته یوه بسم الله یایه طی العرض کوا یو ځای نه بل ځای ته رسېږه. بسم الله کیا کمال ورکېدی. خو که چیرې تا روحاني معنوي مقام اوچات شي، یو کس مولا ته راشي، مولا ته مولا اسم اعظم مو پکار دی، اسم اعظم راکړه. امام سترګې ورته وغړوي، امام ته پاته وي چې دا یې حقدار دی، مستحق دی که نه دی. مولا ورته یې داسې چال وکړه، لاړ شه پلنکي ځي ته، پلنکي کلي کې یو پال دی اوبو نه پاسه، خپله سه کښېنه سار کې د پله چې څه وکسي ټوله ورځې بیا ما ته راشه بیان یې کړه. خو مالتې به صرف ناست وي کسې وي، نور به څه نه کوي، ایتو کار دا شولو. صبح راشه بیا یې تېر کړم اسم اعظم. چې کله هغه لوړ شي پله باندې کښېني، سترګې غړوي، د پال دوره وړوکې وي چې یو کس په تېرېدای شي، یو نه پورته بل کس نه شي ورباندې تېرېدای. کس یو سپین ږیره راشي، یې لرګی او بار یې راخستی وي، لرګي ځان باندې ورای پیشو کړي وي، روانې کړې وي، خو ډېر په تکلیف ورو ورو ځي پله باندې. څټ اوس یو ځوان راشي تیزی سه غوړي هغه یې پله باندې تیر شي، خو هغه ته لیاره نه وي. د ځوان څه وکړي بله طریقه وي نه، او شاید بیړې وي داسې به وایم، هغه د سپین ږیرې نه پوسه ځان سپور کړي. یعنې سپین ږیری خپله ډېر په تکلیف روان وي، دوه ځانو نه پوسه پیشو کړي چې ما یې وړه. سپین ږیری به هر روان وي ډېر په تکلیف، یو یو قدم په مشکل خلي ده. ځوانه دوره ظالم ګستاخ وي څه د سپین ږیري نه ګزرونه شروع کړي، څه ورو ویلې چې لږ تیز سه، تیزی سه یې بیایي چې مخ ته تیز، یو ګزاري وایي بلې وایي بلې وایي. اخري کې سپین ږیری دوره په تکلیف شي، دوره ګزرونه یې وایي چې اخري کې هغه ولویږي، ورای ونه ولویږي، هغه ولویږي. د ځوان مخ ته ونه ټوپ وایي ته نه تیر شي، لوړ شي د پال کراس کړي. سبیل شي اندا کس مولا ته راشي، امام ورته یې څه بېګا ناست وي، بېګا والا ډیوټي دوه کوي، څه ومه که مولا ورته یې څه ده ولیدل. مولا ته یې مولا دا مو ولیدل څه پال و پله باندې کسان تېرېدل، خو قسم چې یو ځوان یو سپین ږیری راغلو، ورای ورسره و، داسې تېرېدو تلای نه شو، لرګیا ورسره و، څټه یو ځوان تېرېدو لیاره نه و، هغه اندي سپین ږیري نه پوسه سپور شول، بې ګزرونه به کول. اخري کې دوره تکلیف کې ورته سپین ږیری ولوېدو، ورای ونه ولوېدو. مولا د ونه پوښتنه کي، خو دا راته وایه څه تو څه دا حالت ولیدوي، تو څه سوچ پیدا وشولو، څه رویه ده وه دې ټایم کې، څه سوچ ده و، ته چی ده کول. مولا د دې مولا که اجازات خو وی ما سه اسم اعظم را ساره وی، امام د دې کې اسم اعظم را ساره وی چی به ده کړي و، اسم اعظم سه زور ورکي وي که نه. مولا دې مولا که اسم اعظم خو را ساره وی، نو دا ځوان ما نه پرېښلو، دې ته مو داسې سزا ورکړې وی چې دې به عمر پر یاد شوي وی. بیا ته ما سخته سزا ورکوله اسم اعظم برکات سره. مولا ورته مشق شولو، مولا ورته وخندېدلو، مولا ورته یې ځکه خو موږ نه غواړو که څه ته اسم اعظم دیر کو، ته حقدار نه یې، تا ظرفیات وړوکی دی، لوښی د وړوکی دی، د شای ډېر غوټ دی، دا ته نشي سمبلوای، دا هر چا ته نه میلویږي، دا ظرف په مطابق میلویدای شي. مولا د څټه یوه جمله ورته داسې یا کړي، مولا د دوی څه کوم سپین ږیری د ولیدو څه تکلیف ورته میلو شو، هغه ځوان ورسه دا شی ظلم وکړلو، مغسه اسم اعظم یا ورسره و، خو هغه نه استملولو، هغه نه استملولو، هغه ته پاته وه چې دا ځای نه د اسم اعظم دغو شیو دپاره نه وي. اسم اعظم نه انسان خپل ایمان وساتي، اخرات دپاره یو استعمال کړي، غټو جنم مرحلو کې استعمال کړي، دا اسم اعظم ځایونه نه دي. یو صلوات وسلم محمد و آل محمد. مقصد من در حکایت نداره قربان مشام، سو خدای ظرفیت کسی بیا عطا براخویر کئی، آر چون تخپل ظرفیت په مطابق براخه ملویگی قربان دشم. دنیا کی اهل بیت و تکچیر دور لوی مقام مرتبه ملو شوی ده، دی واجه داده چه اوی ظرفیت دور وسیع ده. مولا امام حسن مجتبی آغا عظیم هستی سکل دنیا تراشی، سکل پیغمبر تد مولا امام حسن مجتبی
خوشخبری میلاو شی تا غزیم امام دنیا تا قدم یخیده پیغمبر راشی پیغمبر چونکه اول بچه‌ای بید پیغمبر کور کی دومره خوشحال شي پیغمبر اول دی باندې هغه اسمنی نما کېږدی حسن په نامې تاسو ته پاته دی 15 رمضان المبارک 3 هجری کې د مولای امام حسن مجتبی تولد پر نور شوی دی او 50 هجری کې 28 سفر باندې مولا شهادت شوی دی 50 نه 3 منډي کې ستا سو کېږي 47 سال مولای امام حسن مجتبی عمر کړی چې کله پیغمبر ته خبر ملو شي پیغمبر خونی ته راشي پیغمبر د مولا امام حسن مجتبی خوشاله کی اعلان وکي چې ټول مدینه کې چراغان وکوي چې وکوي چراغان خوشاله ده پاره یعنی دومره خوشاله وي حقیقت وکي چراغان وکي نو دنیا نه مسلمانو نه پښتنه دا کو مسلمانو چراغان کولا جشن اهل بیت منو کولا دا سنت رسول ده دا سنت لیاره ما بنده ہوئی تاسو تا د ګیری والا سنت خو ډیر خپزړه دی څوک دی ګیری وال وشته پرېږدا وای حکم سنت سره آل محمد سره تعلق لري هغه سنتونه مو ویلې پرېخلي دي ویلې مو هغوی سره دشمني او بغض او کینه جوړه کړې ده یو صلوات وسلم محمد و آل محمد وڑا ہستی نہ دے مولا امام حسن مجتبی عظیمہ ہستی دے پیغمبر معیار خیال دے من احب الحسن والحسین فقد احبنی او مسلمانو ایچا حسن مجتبی سے مینوی دسوے ما سے مینوی ایچا حسین شہید کربلا سے مینوی دسوے ما رسول سے مینو دے ومن ابغضهما فقد ابغضنی چا دوی سے بغض و کینہ و عداوت و دشمنی وی یاد وسطوی کوئی دشمنی ما سے دے اسماء بنت عمیس تاسو یو منزله پورې بیایم اسماء بنت عمیس معمولی هستی نه واخا عظیمه بیبی ده صحابیان ده صحابی ګرځېدلی ده پیغمبر سره وخت تیر کړی ده عظیم کاس زوجیات کې وا جعفر عظیمه هستی ده شوهر یا عظیم دا یا جلیل القدر شوهر یا جلیل القدر هستی ده یو ورته د اسماء بنت عمیس و د جعفر شوهر منځه یوې خبرې باندې گفتگو و بحث و مباحثه شروع شي ښځه ورته وایي چې زه افضل یم تا نه شوهر ورته وایي چې زه افضل یم چاته فضیلت میلاو شوی وي که نه خاص که روحاني معنوي فضیلت دې باندې فخر کوله دا ښه دی دا بده خبره نه دی مثلا انسان معنوي مقام چې ورته میلاو شي علمي رتبه وي چې وي داسې عنوان څه نه څه تکبر فخر ونسي فخر نو صدانا یعنی مقصد بل ته شوق ورکولې نیت سره څه بلکې دا شوق پیلو شي صدا معنوي لیاره دویاتې کی نو خځې شوهر ته ویله شوهر خځې ته ویله خځې ته زه د نه افضل یم شوهر ورته وایي چې نه زه د نه افضل یم خځې نه پوښتنه کوي تا څه دلیل زه ته افضل یې اسما بیبي ورته وایي چې زه ځکه د نه افضل یم چې ما د رسول الله کور کې خدمت کړی دی ما د رسول الله کور کې خدمت کړی شوهر ورته وایي چې زه د نه ځکه افضل یم چې ما رسول الله سره هجرت کړی دی ایما درجاتونه اوچاته دی دوتی زنا ته نشي مونه اوچات کېدی ته نشي افضل کېدی زه تا نه ځکه افضل یم چې ما د ورمنې زهرا بیبي خدمت کړی دی شوهر ورته وایي چې اسما ته ما نه نه افضله ځکه چې ما د رسول الله خدمت کړی دی تو لور خدمت کړي دی مو پلار رسول الله خدمت کړي دا باسم پیسې شروع وي اخیری کې فیصله نه وشوي خځې ته یې سره څو پیغمبر ته ونی حل کوي فیصله وکړو دی نو کې سم کار دی پیغمبر ته اسما یا روشي شوهر یا روشي پیغمبر یې څکل وکشي پیغمبر ته یې څنګه راغلل یا دوړه خو د خیر وکا څکه ساده ساده دوړه تشریف راوړلو وته یا رسول الله ایمو مانځوي خبره باندې داوا ده کیسه ده لنجا ده پښتو خبره موته ته فیصله کو ته څه خبره ده شوهر یو ته یا رسول الله کیسه ده کول می ته زاف ظالم زو ته هم زاف ظالم دوی سمو خدمت کړي د ورمنی کور کې د رسول الله کور کې زو ته هم سمو سره هجرت کړي دی مې رسول خدمت کړي دی ته اوس وایې چې چوک افضل دی پیغمبر ته په خواندي شي ډایرکټ پیغمبر ته جمله دو کې چې جعفر کول تو نه افضل ده کول تو نه
افضل ده. پیغمبر نه پوښتنه کی یا رسول الله څه دلیل ده؟ خبره څه دلیل وغوړي خبره یو دلیل مقصد دا دی چې ایمان د اوسه نور زیات شي، ایمان د اوسه نور بلند شي. خبره ده چې ایمان کې د نور تذکیر شي. جعفر پیغمبر دی یا رسول الله و مد دلیل، څه دلیل ده دغه خبره باندې؟ لکه مې دغه نه پوي کا پیغمبر ورتی جعفر ایتا کولا اسما آغا سی هستی ده چه دیتا خدای آغا مقام بیر کرده ده چه کلا حسن مجتبا دنیا تا رتللو داد حسن مجتبا ده ما المسیح دایا گرزیدلی وا توی چه وا؟ دایای گرزیدلی وا نزو دنیا والا تیو پیغام بیر که ما دنیا والا خلکو چوک چه ده حسن مجتبا دایا سا مقابله نشی کوای آغا با ده حسن مجتبا بابا علی سا مقابله ہوگی. دو سو وڑو کے کور نہ دے قربان مشاؤں ایدخ کور دایا سے کمی کور کے کمی کنیز خدمات کڑے وی آغا سا چوک برابر نشی کے دائے جعفر غنتی ہستی پیغمبر ورتے یا جعفر دا اسماء تا کوله ده خو یاد وسته دا د حسن مجتبی دایا ګرځیدلی ده خادمه نوکاره ګرځیدلی ده دا تانی افضل ده دنیا والا خلکو تاسو علی سم مقابله کوي د حسن مجتبی بابا سم مقابله کوي سوال نه پیدا کیږي دا وړه هستی نه ده وړو کې کور نه ده هغه حسن مجتبی سپینزو کولو پیغمبر اکرم مسجد نبوی کی ناس ده حسن مجتبی ور سره ده کوت کې کینولې ده مینه محبت ور سکئی چار چپیر پیغمبر نه اصحاب ناس دي صحابه ناس دي مڅام مسجد کسی سترګې ټولو وغړول یو سپینګیره نورانی کاس یو بزرگ هستی اینا نرناوتو سکلر نږدې شو پیغمبر فورا وته پاتېدل احترام کې پیغمبر ستړي ماسو سوکا وایي ولا کوله مینه او سوکا پیغمبر کې نه ول پختنه ونه کوي پختنه غوړې وای کی عیسی یا رسول الله پینزو کولو حسن کې نه ولې سو کولو پینزو کولو حسن مجتبی د پیغمبر کوت کی ناس ده پیغمبر اشاره او توکی او تیس بزرگی اخ بزرگ کاسته یک جلیل القدر کاسته ایس اماد دن مجتبی ساغ سپینگیر مشغولوی تیم تیر شی و پاس روشی پیغمبر تکینی حسن مجتبی دوباره خود کی ویر کی مینا و سو کی ویری کی پیغمبر حسن مجتبی سا مینا موکی ماچی کی پیغمبر تن پختن کی سپینگیری نسپینگیری ادارت ویا ملاو شول که نشول ملاو سپینگیره ہوتی یا رسول اللہ ملاو شول پیغمبر سٹے وبلا پختن اسی کی دارت ویا مطمئن شولی که نشولی پیغمبر دیسی یا رسول اللہ دیر خم مطمئن شولم طول زوابات ملاو شوی دی رہتا کانیم مطمئن حالات کی دن روانیم فارق دے مانزا اہل بیت و مانزا دیر فارق دے صحابہ و مانزا پنشتن پاک مانزا صحابی آغا دے ساغا خیزر نبی نو پیشن دی او حسن مجتبی آغا دے سا پینزو کالو کی علم و استاد و گرزی یختدمو حسن ایمو پیغمبر تا سمرا انبیاء تیر شوی دی یہ طولو انبیاء و صفتون ایمو پیغمبر تا ملو شوی دی دسی پیغمبر ماشا صغیر پیغمبر تا ملو نوی شوی حکم سی اول عمر کڑے دے 2500 سال عمر کڑے دے ٹوٹل عمر سکم دے نوح پیغمبر دیر عمر کو ایمو پیغمبر تا دا صفت نہ دے ملو شوی یہ سب غیبات کی دے دیر عمر تا ملو شوی تولا ہستی دا موت و سو زمن مولا دے صلی علی محمد و آل محمد اگر دا موت و سو زمانی امام دے ساگت دا صفات عطا شوی دے قربان بابا کچھر مولا حسین خپل پلور تا ناما خستے غاق دے تکول بے بناو تیلے سا بابا بلکہ وہ طویلے بس یا ابا الحسن او دا حسن کچھر حسنین و چھوٹا پلور نویلی دی اگر رسول اللہ تویلی تمرا محکم میدان کی وداری کا چھٹا جملہ ہوتا ہے کئی عزا ان ناجزے کا تمرا آلتی تو پکور
جبړې ولا غوښونه یو بل سره داسې میلاو کړ کرنې داسې سترګې وغړو څه اول صفو ته سترګې ما وړو اخري تا سترګې وغړوه فرمول دی د جنگ یعنی مقصد دا دی چې ټول لښکر یې تو سترګو نه لوندې وي سترګې د ساسته دسته نشي لښکر نه داسې غړوه روب سه پغراوه غړوه ګیتوره ونه واخلي علم و پرچم ورنه واخلي چوک وي دا حسن مجتبی وي څه کله پرچم ونه واخلي محمد حنفیه ته چې ته بهار شه ته دوباره واپس لوړ شه هغه واپس لوړ شي مولا امام حسن څه کله لښکر کې اټیک وکړي دغه شو حسن واپس څه کله راشي مولا علی قدمو کې تورا وچی مولا تعالی ماویر کې لاس کې مولا څه کله فتح حاصل کی حسن مجتبی څه کله شجاعت گوهر وخی روب وخی واپس راشي مولای شاه باندې وټ پي آفرین شبسای ویر کی افتخار کو کی چې دې ټیم کې محمد حنفیه مولا حسین شهادت او د پیغمبر شهادت د حسن مجتبی د رسول اسلام شهادت د قربان بشم ویلې زیو دلیل درکوم متام طرف ته بیا هم زدار تاسو ذهن جوړوم پیغمبر خپل ویلی و څه ایمان نیمه بډې ایمان نیم مبارک جسم حسن پشانتے دے حسین شہید کربلا پشانتے دے څه مطلب دی جملې نه مطلب دا دی او پورته حصے کې لسونه دي لسو ته اشاره ده سار لسونه دي مطلب دا او څه ویل څه حسن مجتبی پشانتی دي یعنی کچيري حسن مجتبی سول دا د حسین تلل نه دی اصل ای مسلام وی مولا حسن مجتبی باندې زده